په دې قیمتي وخت کې دا قیمتي وخت چې دا ضایع نه کی نو دا زمونږه ډیره خوش قسمتی ده رمضان مبارک چې دی د دې یو سکند د نور ورځو په نسبت باندې هغه ډیر قیمتي دی یو څو اصلاحي خبره کوم بیا بس کوم عزیزانو دا میاشت د صدا د رمضان ده دا طریقې کار د نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام صحابه ته وی چې دا کم زیاده ناغي ورته وی چې دا مکه ده اول خو غږ نه کو جوړ نبی علیہ السلام بدیل سبل سنو مګدي نو ځکه ما تاسو کو چې تاسو ټول ته پته چې دا رمضان مبارک میاشت ده نو دا د رمضان مبارک میاشت ده د دې په فضیلتونو کې ډیر زیات فضایل لاغلي دي د هر یو شي د پاره یو مشر وي د میاشتو مشر او سردار او رئیس هغه چې دا د رمضان مبارک میاشت او دا رنگیت پروازو کې سردار او مشر چې دا هغه د جمعې مبارک ورځ ده برحال مستا سړوان دي د نبی اسلام یو حدیث مبارک لستلو چې نبی علیہ السلام فرمایي چې ان الله چې الله تعالی یقینا چې تبارک وتعالى فرض کړی دی صيام رمضان علیکم د رمضان روزه پتا سو باندې او دویم ټکی بګیدا چې وسننتو لکم قیامه ما سنت ګرځول استاسو د پاره د دې میاشتې قیام چې دا سنت نه تراوی مدام درلس سنت ګرځولې دي نو عزیزانو دو خبرې په دې حدیث کې ذکر شوې یو د رمضان روزي او دویم چې دی هغه د رمضان مبارک کې تراوی دا ګوري مستقل عبادت ته د بعضو خلکو دا خیال وي چې چا باندې د رمضان روزي لازم نو هغه باندې به تراوی لازم وي لکه یو سړی چې دی بیمار دی پرس کده شوګر د وجنه د بل څه د وجنه هغه په رمضان کې روزي نشي نیولې نور منسخ صحیح طریقې سره کول شي نه آیا دی په رمضان کې تراوی کې کنه کیبا مونږه پښتنو کې خدا مسله مشهور ہے چې څوک روزه نه نسی نو تراوی بم نه کینا که تراوی یو سړی چې دی مونږ دا روزه د سعوزر د وجنه نشي نیولې د شوګر د وجه نه یا بل څه بیماری د نور په بدن باندې ټیکتي مطلب دا چې مون صحیح کولی شي نو د تراوی معاف نه دي اوس په خبر لازم عزیزانو په دې روزه کې څه حکمت ته او په تراو کې څه حکمت ته روزه چې دی الله پاک مونږ باندې پرس کړی دی په هر نارینا مسلمان بالغ باندې په دې میاش کې بیا په دې کې وګدا فلسفه پردا چې دا کله پرس شوی دی او دین مخکې مسلمانانو وسنګ روزي نیول خو چون کې ټیم ډېر لګ دی چې تاریخ بیانو نو اصل کې رمضان ویل کېږي عزیزانو رمستا رجیدو تا نو یو خو پدې کې زمونږ نه الله پاک د دې څومره ټول کال یې دا یو لسمیاشت مونږ ډېر ګناګار څومره ګناهونه کړی الله پاک مونږ له باندې ګوري په هغه بدی میاش کې هغه مونږ لماپ کوي او ناشنا به انتها د رحمتونو باراني په دې میاش کې خو لیکن مونږ ډېر کمزور او ډېر نالایق او د رحمتونو د برکتونو دا میاش زمونږ نه ضایع لاړ شي علامہ ابن جوزی رحمت الله علیه فرمای چې دا د رحمتونو میاشتا دا رحمتونه هغه سړی حاصلول شي د دې مثال په شان د باران دی چې باران ته لوخي خو مزیدار داسې سي پروتي نو بیا په هغه لوخي کې هغه باران جمع کیږي او چې باران ته هغه لوخي الټا پروت نو هغه باران به پکې جمع شي نه نو د دې لوخي به موږ څنګه سمو علامه ابن جوزی رحمت الله علیه فرمایي چې موږ د رمضان مبارک چې کومه طریقې دي کوم احکام دي داغه لحاظ ساتو د هغه آداب کو
د رمضان مبارک آداب اول دا دی چې د دې روزي مونږ ونیسو او دا رنګ په رمضان مبارک کې مونږ تراویح کو نو الله به مونږ دغه چې کوم د رحمتونو باران دی او کوم باران راوريږي الله به حاصل کو او کنه روزي نه نیسي او دا رنګ تراویح نه کې نو بیا دا رحمتونه حاصل ول دا مشکل دي نو عزیزانو بدی سره الله پاک زمونږه او گناهونه رجی زکه رمضان د رمز نه دی او بل دا چې پدې میاش کې شیطانان نبی علیہ السلام خپل فرمایي چې زما امت باندې د رمضان مبارک کې الله پاک 15 خصوصي انعامات کړی چې په نور امتونو باندې نو کړي نه یو پای کې دا چې شیطانان تړلی شي او دا رنګي د روزي حکمت څه دی چې کله په دې نفس باندې لګلوګ راشي نو بیا د لوګي د وجه نه نفس دې غافل نه ګناهونه ډېر نه کوي تاسو خیال کړئ بغیر رمضان کې خلک په جمعات کې تنګيږي او چې کله رمضان راشي نو بیا په جمعات کې ماشاءالله خلک ډېر وخت پورې ناشته او په ګړ تعداد سره ناشته او هر منزل راځي او چې څنګه د اختر سار شي کنه د ماسپخین په مانځ کې بیا سو کم جمعات کې ونه ګوري دا ولي نفس موړ شي کله چې نفس موړ شي نو بیا دا غافل شي نو کله چې نفس باندې لګلوګ تند راځي نو دې بیا د ګناهونو اجتناب کوي او ګناه زینو کې تنګيږي او په جمعات کې خوشاله کې خیال هم کړي په رمضان کې خلک بیا ډیر تلاوت هم کوي ډیر منځونه هم کوي نفلونه هم کوي د اصل کې هغه نفس چې دی هغه کنټرول شوی دی د دې نفس د انسان داسې مثال دی لکه ماشي ته تاسو خیال کړی چې کله د وینه مینه سسکلینی نو تاسو خیال کړی سو کې راګیرول نشي او بس وړیر زړو کې مړو کې ودارې کپڑے وخیرا وخیلاس په بس وخی چې مړی کې ګیریږي نه او چې کله د انسان نه یاد سنوي نه اوس کې نه خیال هم کړی بیا اسی به سبس د چالان دي شي اسی به ډیر زر را کنټرول کیږي او ډیر زر چې دی راګیریږي نو د قرانګي د انسان دا بدن هم دی کله چې دی په خېټه باندې موړي د نفس دی مستی نو ډیر زر شیطان راګیری زما په خبره باندې پوهیږي نو دغه د روزي یو حکمت دا دی چې بدی کې الله پاک چې دی دغه نفس کنټرول کوي د لوګي تند په وجه باندې او دغه رنګي څومره نور عبادت چې دی د دې بدله الله پاک د فرشتو په ذریعہ باندې ورکي او الله تعالی فرمایي چې روزه زما د پاره د زده دی بدله ما یعنی بدله به ز پخپل ورکوم دا نور چې څومره اعمال دي لکه منځ دي حج دي زکات دي یا نور څه اعمال دي jihad دي د دې بدله او نعم البدل چې الله پاک د چا په ذریعہ باندې مارکې نه فرشتو په ذریعہ باندې ورکي او د روزي چې کم فضیلت ته او کم انعام دی او بدل دی هغه الله پاک بخپل ورکي دا ولې چونکه دا یو خاموش یو پټ عبادت دی اوس یو سړی دی چې روزه نو چاته پته لګي چې د روزه دا کنه دا او قبول عبادت کوي منځ کوي یا زکات ور کوي یا تلاوت کوي یا خلکو د تعلیم کې نو پته لګي چې دا سړی په یو عبادت کې مشغول دی یا ذکر کوي نو خلکو ته پته لګي او د رمضان چې دی کې روزي نیول یا غیر رمضان کې نه روزه دا سه عبادت ته چې د دې پته صرف بنده والله ته لګي چې د دې سړی روزه دا کنه دا او بل د نور په نسبت باندې ډیر وګو د عبادت ته نو عزیزانو دا عبادت په وجه باندې الله پاک وی د دې بدله زور کومه او دا خود د انسان د لپاره اخروی پیدا دي دنیاوی څه پیدا پکې دا دنیاوی پیدا پکې دا د انسان د بدن چې کله د انسان په دې بدن باندې تقریبا دا یو 12-13 غنټې لګتن دراشي انه وبس کې نه خوراک کوي د په بدن کې چې کم د کینسر جراثیم دي دا په الله پاک ختمي نو الله پاک زمونږ د پاره په دې عبادتونو کې چې دنیاوی او اخروی پیدا کېږي هم په پیګنو ډېر کم وخت چې په دې میاش کې د رمضان نه د شان د ثواب نه محروم شي نو نبی علیہ السلام دی وجنه فرمایي چې
ډیر روزه نیون کې داسې چې هغه د پاره صرف لوګ او تند ده او ډیر شپه رونون کې داسې چې د هغه د پاره صرف شپه رونول دي تنګ شوی خو نه تاسو بستړی مې بس یو 2 منټ اخلم بس صحیح ده نو مفسرین دا محدثین لیکي چې دا ولې ویا خدا چې د روزه چې کما نیولې ده یا په حرام شی باندې ماته کړی دا نیولې ده منګ په دې روزه کې ګوره خپکی ګمنه په دې روزه کې ګوره هر یو سړی چاړه تیر کی چې نور کلام په دکاندار دی یا بل څه دی هر څه دی چې د غیر رمضان کې څه شي خرڅي یا څه کاروبار کې نو په هغه چې دی نو دومره ګټه پکې نه ګټي او دومره ګران نه خرڅي څومره چې په رمضان کې چې چاړه تیر کی وی سیزن دی نو د روپې شي پلس باندې خرڅي او دا رنګ ظلم او زیاتی پکې شروع کی یا پکې بعض محدثین فرمایي چې زکه د پروژه باندې سن ملاويږي یا پکې دی پردي غیبت کوي نو موږ ټول ورځ خپل تکورې چول خو د ګنا نه د غیبت نه د بد نظرې نه د خبره اترو نه موږ چوټي نه کړي چې څنګه خپل تکورې واچو د قرانګي دی غوګونو ته د سترګو ته د جبه ته علامه بهقي رحمت الله علیه لیکلی د جبه چې دی 20000 ګناهونه داغه جمع کړی دي نو دوی پکې غټ راغشتي دي یو چې دی هغه دروغ دی او یو پکې غیبت دی دا هو د ارجب نه کیږي دا یو سړی نشي ویلي چې ما نن د چا غیبت نه دی کړي دا یو سړی نشي ویلي چې نن ما دروغ نه دی ویلي دا صرف یو امام بخاری رحمت الله علیه تیر شوی دی هغه الله پاک په دې وجه عمر له مقام ور کړی دی نو دا خو د روزه چې کم دی باندې ډیر فضایل دي ما دو خبر ذکر کړی یو روزه او یو تراوی په تراو باندې سملاویږي عزیزانو علامه ابن ماجه رحمت الله علیه حدیث ته ما چې تاسو وړاندې کوم عبارت وي هغه فرمایي چې نبی رسول الله فرمایي چې الله تعالی پتا سو باندې د رمضان روزي پرس کړی دي او ما د باندې پر رمضان کې تراوی سنت ګرځولې دي نو چا چې پر رمضان کې روزي ونیولې او پر رمضان کې تراوی وکړي نو دی الله پاک د ګناهونو داسې صفا کی کيوم ولدت امه لکه چې نن ورځ خپل مور اوسېګو د مور نو پیدا شونه چې ماشوم کوم وخت پیدا شي د باندې څه ګناه مناوي نه نو تراو په وجه باندې الله پاک زمونږ استاد ګناهونه معاف کړي مونږ ډېر سخت ګناګار یو روزانه ځان سره یو سړی د مراقبه کوي او داسې لګ د سرخ کته کوي او ټول ورځ لږ سوچو کې جمانن نیکه څومره کړی دي او ګناهونه می څومره کړی دي دیو جن امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با ټول شپه د آیات او امتاز اليوم ايها المجرمون چې الله پاک په ورځ د قیامت आवाज کوي چې مجرمان د نور نه جدا شي نو بونګه ګورې سو کولی شي داوی سره چې مانن ګنا نه کړی از مجرم نه هر سړی مجرم دی دا خپل مجرم توب او دا ګناهونه په دې باندې ختميږي او دا رنګي علامه بهقي رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی او فرمایي چې نبی له سلام فرمایي چې چا پر رمضان کې روزي نیولې او پر رمضان کې د تراویح وکړي نو ودته په یو سجده باندې 1500 نیکه ملاويږي څومره 1500 نیکه ملاويږي او د لپاره یو محل یو قلا جوړ کړی شي هغه محل چې د سرو زرو د یاقوت وي او دغه محل چې د شپېته زره دروازې وي دا چاته ملاويږي چې څوک په رمضان کې تراویح کوي او دغه رنګي د هر دروازه چې دغه د سرو زرو د یاقوت جوړه ده او دغه رنګي په هر سجده او برکات باندې نبی اسلام فرمایي د لپاره په جنت کې یو اونکر لیکيږي چې د هغه مسافت یعنی فاصله کراس کول چې په تیز رفتار اس باندې کې نو 1500 کال مزل لري دا چې کله انسان د استرګي پټي کې ولته ورته پته ولګي څنګه چې نن موږ سره د روپې قدر دی نن سبا چې دی په دنیا کې کرنسی چې د هغه روپې دغه پیسې دي الته کې با ستاده پر کرنسی هغه چې دی د الله تعالی فضل او نیکی وي نو دا نیکی چې نن تا نه ځای کېږي نه د 10 روپې د نه ځای شي یا د نورو کې شي یا د نګړي وړي سمرو پسې خپه او د دنیا د نیکو باران دی د رحمتونو باران دی د نه ځای کېږي
عزیزانو لږ سوچ کول پکار دی چې رمضان راغی لسره د تیر شما پکې څومره عبادت وکړو او څومره پکې ګناهونه وکړل او څومره مې ټیم ضایع کړ. زه سیاسي سړی نیم خو یو خبره ته کوم خپکیږم ما سیاست سره زمون کار نشته. ډیر مرګرو نو مونږ اوریدل دا تیر اتوار شو دا سور ورځ شو بس ما چانه تاسو کو یاره مفتی صاحب نن هم د سره نه تلاوت وکړم ولې ټول ټي وي ته ناس تی چې عمران حقته کو بره حقته کو بره کا سو غي پسې منډه سو د نور پسې منډه نو دا پروز قیامت چې دی دا ټول بیا د یو بل نه بیزارې د لیډران دی په کار ناراضي سدي په کار راضي نیکی دی په کار راضي نو دی پسې چې غوي را شیخ خپل منځو کا عبادت کا تلاوت کا ختم کې ودرېګا نن بم ډیر تلی وی دا سه یو کس نه د عمر چا پسې دی وخت کې لیډران پرې دی والله ته متوجه شیدا نه دغه څومره لوی عبادت د دینه محرومه کوي نو څومره انسان سوچو کې دا ټول به دغه اتوار دی ټول مرګرو نه ګډ ورشي وي حقیقت دا ته مخفقي ګمنه ډیرو خلکو بدا شان صرف خله ته کورې چلو ټولو بیٹ کېبل او ټي وي ته کتلی نو یاد هغه کته شي یاد برش زمون په سمنګ لا چا سره نکړل بس الله ته توجه کېدل پکار دی او دا رنګي پروز د قیامت په چکلا د جهنميانو تپوسو شي ما سلککم فی سقر نه حقیب هم دا وی چې كنا نحود مل خادوین مونږ چې دین بختو په فزول خرچه کې ودا رنګ کون مونږ چې دین مونږ باولم نکو من المصلی مونږ به مونږ نکولو ډیر خلک په چې هغه رمضان کې صرف پرزو کې یا صرف فرض وم نه کوي صرف خلیته کوریه چول ډیر خلک یې سو او تراویح خود سره اړو سو کینا نو پروز د قیامت په دینه تاسو کې چې تاسو ولې په جهنم کې پراته نو دوی به همدا وي چې نن مسکین له خوراک ورکول نو مسکول او پزول خبرو کې اخته شو نو نن مسلمان رور چې ماخام شي روزه ماته کې دی ګوته ته په عربی کې سوې تاسو وایي دې تاسو وایي کلمه ده دې ته ګوته د سوې د شهادت وایي یا ته ګوته د سوې مسواک درم یا مسبحه شهادت ګوته وته زکه دا یو خبره کو نو بس چې خلق کلمه شهادت وینو غوته چې د کې اشهد ان لا اله الا الله مسبحه د ذکر وي چې تاسو کو خیال کړی تسبیح نو بده غوته په ډیر استعمال کیږي او مسواک ورته وي چې د خلق د مسواک په ځای باندې استعمالي نن په دغه ځای کې نه استعمالي سکه استعماليږي په فیسبوک کې استعماليږي هم دا چل دی دا د غیر دون یو چال دی چې ستاد حکم ګوت چې الله پاک د څه کې لګیا کړی دا غینه درلواړولې ونن انسان پکې هغه مستخرج شوی دی بيخي پکې دماغ د نور تللی دی د سره دماغ کار نه کوي مخکې به خلک کور ته راغلل نو بچو به ته اثر واغشته د بیا کور کې تلاوت کولو یا به ذکر کولو یا به وته د بخوانو خلکو قصې کولې یا به دا رنګ نور سکار کولو بچو ته به آداب خول اوس چې کور تراشي د ځان نه خبر نيستړ استومان یو موبایل کولو کې فیسبوک او بل شینو کې نه بچیم د غیر چا پیره توراته وي نن سبا نه د پلار ادب ستانه د مور ستداولې دا موږ د لاسه نو عزیزانو د یو سو اصلاحي خبره مو کړې نو اسنه چې ختم خلاص شي او بیا چې د جمعات خالی شي یا رمضان روزي ختم شي تراویح سو بیا کوي یا باندې کنو تراویح ګره भरपूर کوي څومره ثواب په ملاويږي پینځل سو نیکه په یو سجده باندې ملاويږي نو په تاسو سوچ کوئ تقریبا دا 60-70 هزار راځي دا رنګي د رمضان مبارک ما تاسو چې د الله تعالی د رحمتونو باران دي په دې امت باندې اسم الله پاک خصوصي مهربان دي ته امت مرحومه وي یو نیکی ول الله پاک پسو باندې بدلی په لس باندې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها دا په نور ورځو کې او په رمضان کې یو نیکی پسو باندې دا 75 باندې دا نو د غلسله 75 کې زره ورک سور علي 700 علي دا رنګ عزیزانو څنګه چې تلاوت چې انسان کوي په نور ورځو کې وي چې الف لام میم نو سونه کې ملو شي دیرش په رمضان کې سو ملاويږي 2100 نه کې نو دا موږ نه فزول باندې زی ته چا سوچ نه کړي څنګه چې انسان دا یو خبره کوم بس تنگ شي به زو بار بار ویم خبره نوک دیږي که خیال هم کړی چې یو ملک د روپې قدر وی نه خلکو بس پاکستان پرېږدي امریکای ته پسیزي او یو ځبل ځای ته پسیزي او چې کله د نیکه بڑای او زیاتوال یو ځای کې ملاویږي نو موږ پسیزو نه جمعات کې چې دی یو موږ بغیر رمضان کې په 25 یا په 27 باندې ډیر خلک په خپل کورونو کې کوي
نو چې روپې درنه دی الته پسې زی او چې کې یو ځای کې درنه نه الته پسې نه زی او دا رنګ یو ځای کې پیسې ډېری نو هغه ځای ته زی او شنن دا سیزن دی د نیکو لکه څنګه چې یو ځای کې د دې کاروباریانو یو سیزن وینو بیا شپه ورځ یو کړی ودا یو میاشتې دوه میاشتې نو بیا د شپې خوب نه کوي دروازه خوب نه کوي دمه نه کوي نو دا قرانګي د مونږ باندې نن الله پاک د سیزن راوستي د نیکو نو چا په خوب کې تیر کا چا په بس په لارو کوسو کې تیر کا اکثر نوجوانان دی روزو کې تر دا پښمنی پورې بار ناشتي او ټول شپه چې دی لونډه او دا رنګي لډوګان او دا رنګي نو دا کار د چو كنا نحود ونلعب چې کله با دی منافقانو ته چوي چې دا څه کوي دوی چې مونږه سي روز او وخت لاندو او بس مشغولتیا ده نو بعضی خلک وی روزه لاندو نو روزه پدې نه لاندېږي ته عبادت شروع ک چلاندېږي او کنه مونږ ته پته هم نه لګي چې والله کو پیګو چې ما خام کله راځي او مسکوتن کله راځي دا اصل کې د الله امداد د سری قوت او روح چې دی هغه په نیکه باندې حاصلېږي څومره چې انسان روح کی طاقت وي او څومره انسان چې دې برداشت کولی شي هغه په نیکه باندې راځي الله دې موږ مل عمل کولو توفیق راکړي تاسو ټیم واغشته الله پاک دې زموږ د ناس ته خپل دربار کې قبول او منزور کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین